اجتنبو اجتنابا کثیرا دا کثیرا صفت دی دا پار دا موصوب محذوبه چې هغه مفعول مطلق د پاره د اجتنبو دی اجتنبو اجتنابا کثیرا نو معنا به څنګه شي ځان بچ کوي په ډیرو بچ کولو سره من الظن د ګمان نه په یو بل باندې بدګماني مکوئ په یو بل باندې بدګماني مکوئ د دې نه ځان بچ کوي ولی ان بعض الظن اسم ځکه بعضې ګمان چې کوم دی نه ګوره سراسر ګناه دی ګناه لوی ګناه دی لکه بعضې ګمانونه صحیح دي د الله په ذات باندې د خیر ګمان کول دا جایز دي په مؤمنانو باندې ښه ګمان کول دا جایز دي د یو سړي نه د څه نقصان او خطره محسوسیږي نو هغه سره په ناسته پاسته کې احتیاط کول هغه د نظر لاندې ساتل په هغه باندې د یری ګمان کول دا جایز دي لیکن بعضی ګمان چې صرف په دې نیت باندې ته کې چې د بل مسلمان کمزوري پې راټینګې الله وایي دا حرام دي او د بعضې خلکو کار دا دی چېرې دا پلان کې چې ته ځي په دې لاره باندې دوی مرض ده نو رنګ یې روکه ته ورته څه وایې خپل کار سره مړه کار لره چې دا پلان کې دغه ځای کې څه کوي پرونو مو لاړو نن بیا ولاړلی څه ضرورت به یې که ستا سره سویمه ده حاصل ګیرونو زمونږ کار نشته که زمونږ کار پیدا شي که نن بیا به مونږ ته بل چا ته نی وزګار خو ټول خلک وزګار دی بس نو ټول خلک وزګار دی نو که یو سړي کار پیدا شي او ځان یې وپېژندو چې دا دنیا د الله زه څه له رالیږلی یم او زما څه ذمواري ده او خپل ځان چا وپېژندو نو قسم دی چې څوک به هم دې خبرې ته بیا توجه نه کړي چېرې دا پلان کې څه کوي دا پلان کې څه کوي دا نن چې خلک یو بل پسې لګېدلی خو وزګار دی که نه دنیا ولا خدای ورکړی د پاغې شکر نو باسي آخرت تی نه ير دین ځکه په دې پسې لګېدلي دي من څوک دې ته سمیږي نو ګمان هم ډېر ناکاره شی دی ښه دا موږ نه وایو ګمان څه یاره کیدی شي دی داسې کوي یاره کیدی شي دا کیدی شي نه دي دا ډېر لوی تباهي شي دی ښه پوهېږئ که نه ولکه زه سله وایم د چا په حق کې کیدی شي رنګ روکه بس څه کوي یا به کوي د دې د وجې نه ځان د ګمان نه وساتئ ښه د بد ګمانۍ نه ځان وساتئ ورپسې